انا انزلنا التوراۃ بیشک نازل کړی د مونږه تورات فیها هدن پاغي کی هدایت دی و نور او رڼا د عمل يحكم بها النبيون فیصله کولی پاغي باندې پیغمبرانو الذين اسلموا کسان چې تابعو د حکم د الله للذين هادوا او کسان رچ يهوديانو والربانيون او خدای خلق والاحبار او علماء بما استحفظوا من كتاب الله فسبب د دې چې حفاظت غوښتل شو د دوی نه د کتاب د الله وكانوا عليه شهداء او دوی پاغي باندې خبردار فلا تخشوا الناس ولشو دوی ته تاسو مې ریږي د خلقنا وخشوني يرکوي زمانہ ولا تشتروا بآياتي او ما خلي پایتون زما ثمنا قليلا قیمت لګ ومن لم يحكم او چاچ فیصله اونکړه بما په حق حکم انزل الله چې نازل کړی د الله جل شانه فاولئک هم الكافرون دغه کسان کافران دي. سورة المائدة آیت نمبر 44. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق الله العظيم. تیر آیتون مبارکونا اللہ جل شانہ د یهودیانو په مدینه منوره کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته داسې مسلې وروړل چې پاغې کې د تورات چې کوم صریح احکامو د هغې خلاف ورزي او مخالفت او د خپل من چاهي فیصلې د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل جرګه او خپل فیصله وروړل او ذکر فرمایل. دی آیت مبارکه کې هم الله تبارک وتعالى دغه يهودو مذمت فرمای، خصوصا د يهودو چې کوم رهبانيين احبار علماء داغوی مذمت بیان فرمایي چې تاسو ته تورات درکړې شوې دي، په دې تورات کې هدایت دی، د عقیده هدایت دی، د عمل نور پکې موجود دی او مخکې ډېر پیغمبران داسې تیر شو چې هغوی د تورات مطابق فیصلې کولې، د الله د احکامو تابعداري به یې کوله او هغوی ته ویل شوي هم دا خبره وه چې تاسو د دې مطابق فیصلې کوئ او په دې باندې تاسو ګواه اوسیږئ، د خلکو نه مه یریږئ بلکې ما نه یره کوئ او زما د آیتونو په عوض کې د دنیا معمولی مال او دولت دا مه قبلوئ او چا چې د الله جل شانه د حکم نه خلاف فیصله وکړه نو دغه خلک چې دی دوی کافران دي. نو بیا دغه يهودو چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف وروړو او په تورات کې صراحت سره د احکام موجودو چې نبی آخر الزمان برازي مکی مکرمه نه به مدینه منوره ته به هجرت کوي، نوم به په اسمانونو کې احمد وي، په ځمکه باندې به محمد وي، قریشی خاندان سره به تعلق وي، هاشمی خاندان سره او دغه سي پلار نوم به عبد الله وي، مور نوم محمد وي او پیدایشي یتیم به وي، د پیدایش نه مخکې پلار وفات کیږي او مدینی طرف ته به هجرت کوي، په ملا باندې به مهر نبوت وي او خپل د علاقې خلق هغه به مخالفت کوي، په هجرت باندې به مجبوره کوي
دا ټول قصې چې څومره د نبی علیه الصلاۃ والسلام علامات د نبوت او هغه د دوی په تورات کې موجود تر دې پورې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګري صحابه کرام او صفات ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل الله جل شانو فرمایي چې د صحابه کرامو مثال هم په تورات او په انجیل کې موجود صرف د نبی علیہ السلام نه بلکې د صحابه کرامو د ایثار او باهمي محبت او د کافرانو په مقابله کې انتهایی سخت رویه ساتل او شپو ورځ تراهم رکعا سجدا د رکوع او د سجدي په حالت کې ژوند تیرول یبتغون فضلا من الله ورضوانا 24 غنټې د الله د رضامندۍ په جستجو کې لګیدل سیماهم فی وجوههم من اثر السجود د دوی په مخونو باندې د سجدي او د تقوا هغه نشانات دا ټول په تورات کې په زبور کې په انجیل کې په صحیفو کې صرف د نبی علیہ السلام د نبوت علامات نه بلکې د صحابه کرام هم علامات پاغي کې موجود خو چې کله د نبی علیہ السلام د دور يهوديانو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا راتک پته ولګیدو نو دوی چې کوم اهل علم او احبار او رهبان او ربانیین چې ورته وی علما هغه سره دا ير پیدا شو کچره او مونږه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلمه وایو نو زمونږ دا چودراهټ او زمونږ دا مشری او زمونږ دا عہده او منصب دا به ختم شي او مونږ ته کوم خلق مال او دولت وروړي یو جرګه مونږ تراشي نو مونږه دا غوي هغه جرګي پیسې واخلو هغه ته چې د قصاص معاف کو او دغه سي خپل مفاد د پاره د الله په کتاب کې یعنی په تورات کې تحریف وکړو مونږ ته خډیر آمدن را روان دي نو کچري مونږه دا پریږدو نو بیا به داسې شي چې مونږ به ګمنام شو زمونږ د حیثیت به ختم شي نو فورا دوی د قران کریم مخالفت شروع د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخالفت شروع کړو ځکه دوی احکارا په تورات کې لګیاو تحریف کولو د خپل خوخي مطابق فیصله کولی نو الله تبارک وتعالى دا غوي مذمت کوي ان انزلنا التوراۃ بشکم نازل کړی د تورات فیها هدن باغی کی ہدایت و د عقیدی په تورات کی توحید بیان و نور او رڼا و د عمل د عقیدی او د عمل دوانو د عقیدی نور پکې وا او د عمل رڼا پکې وا يحكم بها النبيون فیصله کولی پاغي باندې پیغمبرانو انبیاء کرامو با پاغي باندې فیصله کولی ډیر پیغمبران داسې تیر شو موسی علیہ السلام نه بعد چې د تورات مطابق هغه فیصله کوي تورات معنا قانون دی الذين اسلموا کسان چې تابعو د حکم د الله للذين هادوا کسان لرا چې يهوديان والربانيون او خدای خلق ربانی یعنی الله ولا خلق ربانیین خدای خلق والاحبار او علماء احبار حبر لو عالم توي احبار علماء بما استحفظوا من کتاب الله په سبب د دې چې حفاظت غوښتل شي و د دوی نه د دې کتاب الله دوی په دې باندې مسؤل ګرځول شي چې تاسو به د الله د کتاب حفاظت وکوي وکانو علیه شهدا او دوی پاغي باندې خبردار فلا تخشوا الناس او دوی ته ویل شو چې تاسو مې ریګي د خلقونه وخشوني او ير کوي زمانہ ولا تشتروا بیااتی او ما خلی په کتاب آیاتونو زما باندې ثمنن قلیلا قیمت لګ زما په آیاتونو باندې قیمت ما خلی چې د الله احکام بدلول د پاره د دنیا مفاد لا ترجیح مور کوي ځکه د دنیا مال او دولت هغه چې هر څومره یې فنا کیدون کړي د الله تبارک وتعالى په احکامو کې تحریف مکوي سرنګ چې اوس د دنیا معمولی مفاد د پاره خلق د الله په احکامو کې د الله په کتاب کې د الله پیغمبر په طریقو کې تحریف کوي یو داسې مسلې د پاره چې یو نیوی مسله راوچته کی چې هغه مسله د 1400 سال تاریخ کې چې مسلمانانو نه اوچت کړي یو نیوی مسله راوچته کی آسان مثال د تراویح مونږ د 1445 سال نه په مسجد حرام کې په مسجد نبوي کې په مسجد اقصا کې د دنیا په هر کونه کې
د ټول امت مسلمه متفق علیه یو عمل دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی، صحابه کرامو نه ثابت دی. 1445 سال نه د امت یو اتفاقی عمل را روان دی. اوس داسې خلق را پیدا شو، داسې فتنه پرور او فتنه پرست په امت کې د خپل نوم د خودنه د پاره او په انټرنیټ باندې خپل ویورز او خپل فالوورز او خپل سبسکرایبرز او خپل د شهرت د پاره یو نوې مسله راوچت کی چې دا شی نشته، څوک وایي روزه نشته، څوک وایي تراویح نشته، څوک وایي چې قرباني نشته. دې د پاره چې یو شهرت ورته ملو شي، که داسې نوې مسله راوچت نه کی یو سیده ساده دین بیانوي، نو هغه سي شهرت زموږ په معاشره کې خرڅیږي نه. بدقسمتۍ نه زموږ استادو په معاشره کې چې کوم سړی د محبت پیغام خوري، د حق پیغام خوري، د هغې اوریدونکي چېرته 1000 کسانی، او چې کوم سړی د یو واجب حکم نه انکار وکړي او یو نوی فتنې بنیاد کې دي، یو د یو نفرت بنیاد کې دي، یو ته چیلنج کوا، بل ته چیلنج کوا، یو له دمکی ورکوا، بل له دمکی ورکوا، یو پورې استهزاء کوا، بل پورې استهزاء کوا، نو چې د کم نفرت خبره وي نو هغه په میلیونو حساب سره خلک ګوریم، اوریم او خوریم، شیر کویم او د هغې نه چسکي علي. زموږ د معاشرې دا ناسور دی، زموږ استادو په معاشره کې نفرت ډېر زر خرڅېږي او اتفاق او د اتحاد او د محبت چې کوم پیغام وي هغه نه خرڅېږي. په زرګونو خلک داسې وي چې هغوی د حق دین د پاره، د انسانیت خدمت د پاره، د معاشرې د فلاح او بهبود د پاره به خدمتونه کوي، د هغې به څوک حوصله افزایي نه کوي، د هغې به څوک سرپرستی نه کوي، د هغې د خورولو څوک کوشش به نه کوي. او چې کوم کس د نفرت بنیاد کې دی نو په لمحو لمحو کې چې ګورو لکونو کرونو خلکو چې دغه نفرت خوره کړې مي، کتلې مي او په هغې باندې عمل کوشش هم کړي. نو لہذا الله تبارک وتعالی دغه یهودیانو مثال ذکر کوي، دغه یهودیانو اولاد او دغه یهودیانو چې کوم علماو د دنیا مفاد د پاره به د الله په دین کې تحریف کول، هغه اوس هم شته دی. زموږ استادو په منځونو کې موجود وي، زموږ استادو په معاشره کې موجود وي، نوي نوي مسلې به راوچتوي دې دپاره چې زمونږ په معاشره کې یو نوم وشي چې فلانکي هم داسې دی ټول 1400 سال خلکو ته چیلنج کړی دی او د تراویح نه انکار کړی دی، د روژې د فرضیت نه انکار کړی دی، د فرض مونځ نه انکار کړی دی، څوک د قربانۍ نه انکار کوي، څوک د حج د بیت الله نه انکار کوي. نو یو مسلمان به د قرآن او د سنت تعلیمات بخپل سینې سره لګوي. دا نوي نوي چې کوم دا نقلی محققین روزي د هغوی په وینا باندې به اعتبار نه کوي، ګینې دی خو ګمراهۍ طرف ته خلک بوزي. او چې کوم د امت د 1400 سال اجتماعي عمل دی د هغې دپاره هیڅ قسمه د احادیث او دلایلو ضرورت نشته دی. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مصلی نه 1450 سال نه 20 رکعات تراویح کېږي را روان دی، بس دا کافي ده که نه؟ بل حدیث ته څه ضرورت دی؟ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مصلی باندې غلط کار نشي کېدی 1400 سال نه. نو دغه فتنه پرورو خلکو نه ځان بچ ساتل پکار ده که موږ دا غواړو چې زموږ آخرت سم شي. یو خو هغه چې یو سړی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چې د چا خوښه ایمان اختیاري، کفر اختیاري، هر چا د خپل اختیار حاصل دی. که موږ دا غواړو چې موږ کامیاب شو، آخرت زموږ چې دی هغه کامیاب شي او ایمان ځان سره محفوظ د دنیا نه ویسو، نو بیا د دغه فتنه پرورو خلکو نه به ځان بچ ساتو. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې دوی ته دا ویل شو چې ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا، او ما اخلي په بدل د آیتونو زما کې بدله لګا. اوس چې یو نوې مسله راوچته کی د تراویح نه انکار وکي او ته مشهور شي او استاد چینل او استاد هغه شهرت ملو شي، وختي طور باندې بتا ته ډالر او پیسې به ملو شي، د دنیا مفاد به ته ملو شي، شهرت به ملو شي، نوم به پیدا کی. خو ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قرآن کریم وایي چې هغه څوک فیصله اونکړي په هغه څه چې الله نازل کړی دی، فاولئک هم الکافرون، دغه خلق دوی کافران دي. الله تبارک وتعالی دی خلقو ته کافر وایي. رب کائنات چې کوم احکام نازل کړی دی د هغې خلاف چې کومې فیصلې کېږي. اوس زموږ استادو په معاشره کې بظاهره باندې د اسلام نوم دی چې دا ملک به د لا اله الا الله مطابق وي، خو آیا روز نوي نوي قوانین جوړېږي چې هغه د قرآن او د سنت خلاف دی. اوس یو قانون جوړ شو چې څوک دویم واده به کوي نو ړومبې ښځې نه به اجازت اخلي او که بغیر د هغې نه وکړي نو هغه ته به سزا ورکولی کېږي، حالانکې دا د قرآن خلاف دی. او د پاکستان آئین ړومبې شق دا دی چې په دې کې به د قرآن او د سنت خلاف به آئین نه جوړېږي او بیا دلته بېشمار قوانین د قرآن او د سنت خلاف جوړېږي لګیا دی. الله تبارک وتعالی په دنیا کې
د طلاق اختیار صرف او صرف خاوند ورکړي د دنیا یو طاقت هم د خزل طلاق ورکول اختیار هغه سره نشته دی او نن زموږ استاد په معاشره کې داسې شو چې یو خزه خاوند سره وخت تیرول نه غواړي عدالت ته لاړ شي درخواست ورکړي 2-3 میاشتو کې دنه عدالت د طلاق چې دی خلانامه ولا لاس کې ورکړي زبل خاوندو کا ځان لچې دی بل ځکه خاوند ورته ځان له واده وکړه حالانکه دا طلاق نه کیږي تر څو پورې چې دا خاوند راضي شوی نه د طلاق ورکړي نه نو دا طلاق نه واقع کیږي هغه خزه کده عدالت نه خلانامه واخلي او بل واده وکړي نو نکاح نه کیږي ټول عمر لګیاي په حرامو کې مبتلای په زنا کې مبتلای د سره دغه قاضي دغه جج دغه نظام او سیستم چې کوم دا فیصله کوي دا ټول په دې ګناه کې ورسره شریک نو لہذا الله تبارک وتعالى فرمای ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ما چې کوم سیز نازل کړي دغه مطابق چې فیصله نه کوي ځان نه قوانین جوړي د مغربي تهذیب په بنیاد باندې فاولئک هم الکافرون قران کریم وایي دا خلک مسلمانان نه دي مونږ کوم طرف ته روان ان انزلنا التوراۃ بشک نازل کړي د مونږه تورات فيها هدن پاغي کې هدایت دی و نور او رڼا د عمل يحكم بها النبيون فیصله کوي پاغي باندې پیغمبرانو الذين اسلموا کسان چې تابعو د حکم د الله للذين هادوا کسان رچ يهوديانو والربانيون او خدای خلق والاحبار او علماء بما استحفظوا من كتاب الله په سبب د دې چې حفاظت غوښتل شو د دوی نه د کتاب د الله وکانو علیه شهدا او دوی پاغي باندې خبردار فلا تخشوا الناس ولشو دوی ته چې تاسو مې ریږئ د خلقنا وخشوني ير کوي زمانہ ولا تشتروا بآياتي او ما خلی پایتون زما ثمنا قليلا قیمت لګ ومن لم يحكم او چا چې فیصله اونکړه بما په هغه حکم انزل الله چې نازل کړی د الله جل شانه فاولئک هم الکافرون دغه کسان کافران دي صدق الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين